السلام علیکم ملګرو، تاسو ناک بیٹنه ما ملګرو اول دا کلیپ د سره شریکوم. تاسو اول دا کلیپ وګورئ، هغې نه بره به زما یو څو خبرې هم تاسو اورئ. راوي ولا خدايا فتر كده سكمان اشتراوي ولا مزيدار باران مزيدار. ملګرو دا کلیپ تاسو وګورئ. نن موجوده د لکي مروت خبره درته کومه. ولې چې دا خپل ما تعلق لکي مروت نه دی. په لکي مروت کې دومره های لیول ګرمي وه. نن زمونږ پیله سبا ملې 9 بجې باندې پیپر وه په کالج کې. پیپر ته 9 بجې باندې ورغلو نو په کالج کې دومره ګرمي وه، نه دا بوز د بندوبست وه، سولر پلانټ، بجلی وغیره هېڅ شان نه وې، لوډ شیډینګ وه. دومره ګرمي وه چې مونږ پیپر کوله ټوټل تقریبا نیم په نیمه پیپر زمونږ والا لمده وه. دومره های لیول ګرمي وه. د کوم سټاف چې کوم په بد حال و، کوم سټوډنټانو بد حالت و، دومره ګرمي های لیول وه په کالج کې. زمونږ خپل کالج نه چې راغلم پیپر مې وشوله 12 بجې وې، تقریبا 12:30 بجې وې چې زه راغلم په موټرسایکل باندې هغه هوا دومره توده لګېدله. بیا راغلم زه په بازار کې روان وم، یو ریډی والا مزدورکار سړی و، سپین ږیره سړی و، هغه زما د سترګو په وړاندې هغه بېهوشه شولو ګرمۍ نه. حالانکې د دا کریانه سټور والا نه، د کریانه سټور سره د ډیپټي کوله د ریډی والا و، سپین ږیری سړی و، او هغه چې کوم د چیني دوړه ریډی کې وړله په لاره کې دی بېهوشه شولی. دومره های لیول ګرمي وه. بیا زه چې ریډی ول سره مې ول شربت و، هغه سره مې جوس شلو، خو چې ده ماته جوس راکړله او د جوسو وال زما غېږ ته راډنګ شولی. دومره های لیول ګرمي وه. نن په لکي مروت شي داسې دغه ته سوچ وکړو چې د جوسو وال دی دغه دپاره جوس خرڅوي چې د نورو خلکو ګرمي نه وځي، او د ده خپله دومره ګرمي وشوله چې دی د جوسو وال یو سړی چې دی هغه مزدورکار سړی دی هغه بېهوشه شولی د ګرمۍ نه. ملګرو تاسو ته زه سکرین شاټ در ښکاره کوم. نن په لکي مروت شي 45 سینټیګریډ ګرمي وه. ما خپله په زندګي شي بیا دومره ګرمي نه ده لیدلې. زه میډیکل سټور کې وم، تقریبا د 2020 خبر ده. هلته په سټور کې ګړۍ لګولې وه د هغه ګرمي سینټیګریډ معلومولو دپاره. نو هلته ما 38 سینټیګریډ ګرمي لیدلې وه، او خلکو ویل چې دومره های لیول ګرمي ده. نن 45 سینټیګریډ ته ګرمي رسولې وه. دا به دومره بد حالت و زموږ د لکي مروت د تجوړي خاورې باندې. بیا موږ سره پورې هلته روډ تېرېږي، روډ جوړوي د کپنۍ والا. دا په دغې ګرمۍ شي، په دغه سره کټه غرمه شي، دغه چار کوي. دغه ته حیران شوم چې دا به دا چار کوي څرنګه. دغه په 700-800 روپۍ باندې د خپله زندګي په داو باندې لګولې، او دی ګرده یې ورځ دغه په دغې ګرمۍ شي خلک دوزو ته نشي تم کېدلی، نو دغه مزدوري کوي. حیرانتیا خبره، واقع ده حیرانتیا خبره ورسره چې دغه ګرمي برداشت کوي اخر څرنګه. موږ دغسې باره وتی خواستې ګرمي ته نشو د بوز هغه نشو تم کېدلی، سوري ته نشو تم کېدلی، او دو په دغه لمر شي، په دغه ګرمي شي دغه چار کوي. نو ملګرو واقعي ګرمي سخته ده. سره په هر ژبه باندې دا یو لکي مروت یا په تجوړي شه نسته، په ټول پاکستان شه ګرمي ده. ملګرو واز درته کوو دا ګرمي خو عمران خان یا شهباز شریف نه ده راوستې، دا خو چا سیاسي لیډر نه ده راوستې، سیاسي قومندان دا ګرمي خو نه ده راوستې. دا یې موږ تاسې خپل اعمال دي، خپل اعمال مو دغه دي. لا مو بادشاه یعنې بدعمله لا څه بادشاه د هغې له وجې نه موږ باندې دغه حالت دي. هېڅ حالت نشته. بادشاه روغ دی، خلک بادشاه د کوم وزرا دی هغه هم روغ دي، د ملک حالت هم ټیک دي. که فرق دی موږ تاسو شه ده، موږ تاسې په موږ تاسو شه خپل فرق ته. هېڅ فرق نشته په شي، نه په وزیر اعظم شته، نه په وزیره شته، نه په بل سیاسي لیډر شي. هېڅ فرق شته. خپل اعمال مو دي، خپل اعمالو باندې کار وکړه، خپل اعمال به ټیکو سره. دا ګرمي په زندګي شي مو داسې ګرمي بیان ده نن په سترګو باندې ولیدل چې دا ګرمي ده، سره واقع دا ګرمي ده. حالانکې له خدای نه وډار سو، ذکر اذکار کو تو بیگانې کوو، باران دپاره نفلونه کوو چې باران وشي. او دا ګرمي 3 ورځې هشه ولیدل چې 3 ورځې به دا ګرمي هغې نه بعد بارانونه یو. خو سوال کوو خدای پاک ته د وګانې کوو چې دا ګرمي زر نه زره تېره شي، دغه نن ورځ ګرمي وي چې بیا ګرمي نه وسي، او بیا ګرمي نه سي رای او بارانونه وسي چې موسم ټنډه کړي. ملګرو وړوکې شانتې ویډیو وه، هیله لرم چې ویډیو به مو خوښه سوې وي. نو که
ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ، شیر یې کړئ او ملګرو سره او پیج هم لایک او فالو کړئ.